بیگانه اسټرائیک ته مونږ ډېر په ښه نظر ګورو او مونږ په دې کې د عاصم منیر او د پاک فوج او د مرکزي حکومت ډېره زیاته مننه کوو چې ډېر ښه کار یې کړی دی او مونږ دوی فوج سره او عاصم منیر سره د مرکزي حکومت سره شانه بشانه ولاړ یو او دا همدغه شانتې په کار وه ولې زمونږ د ځوانان او زمونږ د فورسز دا چې د اوبو وړي چې دوی په ایمبولینسو کې سیزي او دوی ورسره پیدا لوبې کوي همدغه شانتې په کار ورسره مونږ غواړو مونږ ورسره ښه کلکه باندې ولاړ یو ورسره په دې خبره کې د دې نه مخکې ما یو ویډیو کړی وه چې یاره دا پی ټي آی والا او دا زمونږ د صوبایي حکومت زمونږ وزیر اعلی صاحب په پنجاب کې ناست دی په اسلام آباد کې ناست دی زه خو یم چې اول شروع هم دلته کې په دې ملک کې د دې خلکو نه وکړي همدغه شانتې لوبه ورسره وکړي د پی ټي آی والا سره چې دوی اوس هم د هغوی مدې وایي د افغانستان مدې وایي د انډیا مدې وایي د اسرائیلو مدې وایي او د چېرې فرض که افغانستان زما پښتون رو دی یا پښتانه دي نو که هر څه دي خو د اسرائیلو مرسته ورسره ده مونږ ورته د اسرائیلو په نظر ګورو دا دې ته به مونږ د اسرائیلو د انډیا په نظر ګورو. بل دویمه خبره دا ده که زمونږ فوج په افغانستان کې ورننوتې نو مونږ ورسره دې ځای نه سلام و سلوټ کوو چې ډېر ښه کار دی او ډېر زبردست دی همدغه شان دې ورسره په کار ده او مزید تګ هم په کار دی چې د افغانستان د دوی نه قابو کړي چې د دوی دا جلده ختمه شي بنیادي جلده ختمه شي او دا چې دوی کوم غرور کوي او تکبر کوي چې موږ 15 ملک زغلولي دي او موږ روس زغلولي دي تاسو روس او امریکا او دا ملکونه پرېږدئ تاسو زمونږ د خړې ورده د ځوانانو د مسلمانانو د پښتنو مرګرو ته د فوجانو ته ټینګ شي هغه پرېږدئ انګریزان پرېږدئ انګریزان کار څنګه وه که تاسو تختولي دي هغه به د چا په سر هم تختولي دي هغه تاسو ځان له نه دي تختولي نو زمونږ دا دغه دی چې نور هم پکې ورمخکې شي نو مونږ پې خوشحال یو او همدغه شانتې ورسره پکار ده او که چېرې زما په ملک او زما په کلي راغله مونږ ټول هر څنګه د پښتانه ټول څنګه چې مومند ایجنسي ولاړه ده داسې به مونږ هم ودرېږو ولاړ یو ورسره د خپل فوج سره شانه بشانه.